نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم واخر مالون د دوی نه صدقات چې تپاکی دوی لرا او تزکیه کې د دوی په دې سره او دعا د رحمت کو په دوی باندې بشک دعا ستا یو سکون دې رضوی د پاره الله ورزون کې او په هده اې دوی نه پويږي چې بشک الله پاک تغ الله قبلوي توبه د بندګانو خپلونه او اخلي صدقات او بشک الله تغ الله توبه قبلون کې او مهربان دي سورۃ توبه آیت نمبر 103 104 زکات دا رکنی ثالث دریم رکن د اسلام بنی الاسلام علی خمس شهادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکات د اسلام بنیادونه چې د اسلام دا آبادی او دا کوټه په ولاړه ده دا پنځه بنیاد دي د منستنه چې دنه دا ایمان او اسلام او توحید دا خیمه ده او بیا دې سلور جانبا سلور حکونه دا خیمه راټینګ کړي یو منځ ده او زکات ته او روزه ده او حج دې مطلب دا نه چې اسلام کې نور څه نشته لیکن بنیادی لحاظ سره جو سره مسلمانی کې او د اسلام ښکاری نه په دې پنځو خبرو ښکاری بیا په دې کې دنه دنیا پردی وي او سوي احکام وي نو د اسلام اولنې رکن بنیادی رکن دا او شهادت کلمه ده چې د ایمان اظهار دی او د ایمان ته دخول له بیا داغه نه پس موږ دی او داغه نه پس بیا زکات ده زکات رکن ثالث د دیونه قران مجید کې صد برا 13 آیاتونو کې د مون سره جوخ چې د زکات ذکر راغلی اقیموا الصلاة و آتوا الزکات او دغه وجه چې کله نبی علیہ السلام وفات شو د رسول الله د وفات سره د مکی او د مدینه او چاپیره جزیره العرب کې خلق چې کوم دین هغه څه کافران شو او څه منکرین زکات شو څه مرتد شو او څه زکات نه منکر شو او څه داسې شو چې هغه د زکات نه خدا سي انکار نه کوو خو بیت المال ته نه ورکو خلیفہ وقت ته نه ورکو او پاغي باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بس اعلان وکړو چې کوم خلق مرتد شوی دا واجب القتل دي دا خلاف اعلان جهاد کم خلق بت پرست شوی دي د دې خلاف اعلان جهاد او څوک چې زکات بیت المال ته نه ورکوي یا منکر د زکات دی واجب القتل له ختم دی چې پاغي باندې عمر فاروق رضی الله عنه سره ډېری خبرې وکړې خو ابوبکر رضی الله عنه په علم کې ډېر جوړو دا حضرت عمر علم ابوبکر ته نه رسېدو او ورته چې سره لا اله الا الله کلمه وای نو ته څنګه دا خلکو سره کیف تقاتل من کان څنګه دا خلکو سره ته جنگ کې چاوي سو لا اله الا الله اور ته ویلا چې څوک منځ منی او زکات نه منی کنه دا خلاف jihad کو لو منعوني عقالا ولو منعوني عناقا که زمانه چې کوم دی یو غډوره مرغومه منی کوي چې رسول الله ته ورکو او یا مبالغه کوي چې د پړی دا غوټه نه دا غوټه چې دا منی کوي د پیغمبر لور کله مال نه راکې پرې ده مینه را
دا واجب القتل دی. خبره کوله حضرت عمر دماغ کولاو شو چې ته ټیک وې، ته چې څه وې ته ټیک وې. او د ابوبکر صدیق سینه چې کوم دین دا کولاو شوی خبره ته زما سره اختلاف و، لیکن زه پړ کړم ما په ذهن کې دا خبر راغله چې دې سوې دا ټیک وې. لہذا د دیر شو آیتونو کې زیات آیتونه تقریبا 34 یا 37 آیتونه په دې کې د مونږ سره جوخ ذکر چې دی نو دا د زکات راغلی دی، یو ډېر لوی اهمه فریضه ده. په دې وجه باندې یو خدای الله تعالی د نعمت شکرې دی، سړي سره مال ور سره دی، مال د دین زکات ورکوي، د دین خیرات ورکوي، صدقات ورکوي، نو دا یو د نعمت شکرې ادا کول دي. او جنت چې دی نه دا دو قسم خلقو دی، دا د صابرانو دی، د شاکرانو دی. جنت ته یا صابر زی او یا به شاکر زی، یا به انسان زی چې هغه صبر کړی دی ثابت قدم دی، یا هغه انسان دی چې هغه بس شکریا ادا کړی ده. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي د مؤمن او د مسلمان خو په هر څه کې خیری، که حالت راحت راشي دی الحمدلله باندې کار نه کی ته خداش په خلی باندې الحمدلله زوته نه، عملا قولا فعلا دا عمل وکي الحمدلله الله دې راضي شو. او که تکلیف راشي د صبر وکي د الله په فیصله ده، زه الله په قضا باندې راضي یم، صبر وکړو په صبر بیا هم کامیاب شو. نو جنت د صابرانو د شاکرانو نوم دی. د دې وجه علامه ابن قیم رحم الله نقل کوي په خپل کتاب غاثۃ الاحفان کې چې جنت سره نصف صبر او نصف شکر، نیم صبر دی نیم شکر دی، نیم د صابرانو دی نیم د شاکرانو دی. یعنی مؤمن چې دین دا سره دا به صابر هم وي دا به شاکر هم وي. نو جو سړی ته الله مال ورکړی دی، دولت ورکړی دی، پټه ورکړی دی، فصل ورکړی دی، الله په احسان کړی دی، شکریا ادا کی چې شکریا ادا کړ الله راضي شو. او چې الله راضي شو د الله پر رضا باندې جنت دی. په اعمالو باندې مراتب ملاويږي په جنت کې، په ایمان باندې کوم دې سي اجازه نامه ملاويږي، لیکن د الله پر رضا باندې پوره جنت ملاويږي. الله راضي شو نو لہذا د الله رضا ده، د بندنه په صبر او شکر باندې الله راضي کیږي. د دې وجه ټول اعظم خبرمدارا چې د الله شکریا ادا کړه، د نعمت شکریا ادا کړه. دویم نمبر دارو ولید مواسات ته، مواسات یو مساوات ته، یو مواسات ته. مساوات دي ته چې خپل حق پوره پوره غوښتل، او مواسات دي ته ویل کېږي چې سړی د تراغه سره څه خکه رورولي وته وي، رورولي په مال لټول نه ورګي، سلوي ختم روپے ولا ورګي، سلوي ختم په سلو روپو کې ولا 2.5 روپے ورګي، رورولي شو. د ځان سره چې دنه څومره روپے دي کې خودلې او دا رورولي په شکل کې د څومره ادا کړ الله د ناراضي شو. په سلو کې 2.5 روپے ورکړي او 97 روپے ستا سره پاتې شوې، 97 روپے ستا په جب کې پاتې شوې. او ته یاره بني اسرائیل خلک نو مړي خلک یو، موږ سلوي ختم روپے نه ورکاو او هغه سلورم روپے ورکوله. دا وی زکات چې په هر چیز کې 1/4 1/4 په هر چیز کې زکات سلورم یې څور کوله. فصل هر څه او زمونږ هغه ته وګورئ، زمونږ فصل چې کله باراني فصلي چې ته بالکل چې داسې غنم وکړي او جوار وکړي به دې خبرې کوي نو پاګي د سره لسمه ده 1/10. او چې کله مالیه او ټیکس او ته به کوشش کې منډه تړلا ولا وه مهنت کې نو پاګي به سره شلمه ده 1/20 ته بږي. لیکن دا وی په هر فصل کې کدا آبی ده، کدا د ارټ ته، او کدا چې کومه دغه شان دي للمي دي دا 1/4 څخه چې کومه زکات. په نغدیاتو کې 1/4 څخه چې کومه زکات سلورم روپۍ. دا وی په سلور لکو کې په 1 لک روپو کې 25,000 روپۍ چې د 900 زکات او زمونږ په 1 لک کې 2.5 روپۍ دي. دا ردی امت سره چې څومره نرمي کړی دا، څومره احسان یې کړی دی، لیکن بیا هم څوک زکات نه ورکوي. دا مواسات ته رورولي ده. او دریم نمبر دا تزکیه ده، مال صفائی ده. مال سړی کنجوسی وباسي، مال صفاشي، الواد صفاشي، وجود صفاشي، خوراک صفاشي، خېټه صفاشي، عمل صفاشي. د دې وجه قرآن خذ من اموالهم صدقه، نبی علیہ السلام ته دې خلقونه مالونه واخله زکات تی واخله، ولې صد لپاره تطهرهم وتزکیهم، ته خلق په پاک دا مال ولا پاک د دې تزکیه وته. د دې وجه چې کله زکات په مال کې پاتې شي ډېر لوی نقصان دی، حدیث کې راځي ډېر لوی نقصان. بل داغه نه پس
سبب د برکت ته د مال. وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نبی علیہ السلام فرمایي څه خرج کوئ د هغې بدل الله درکوي، د هغې بدل ته الله درکوي. حکیم بن حزام رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایل یا رسول الله، صحیح بخاری حدیث دی، وایي ما د شرک په زمانه کې د الله په نوم باندې سلو خان او سل غلامان وینځي آزاد کړي دي. سل غلامان وینځي او سلو خان د بت په نوم نه، چې په هغه زمانه کې زه مشرک وم خو ما د الله په نوم آزاد کړي دي او قرباني کړي دي. دې ماله څه فایده را کړې ده او راکوي به. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې آو که نه ستا تېر شوي دغې خرچو ته مسلمان کې اسلمت بما اسلمت، تا اسلام قبول کو پاغي چې کومه مخکې د ښه کار کړو. اند شرک که د کفر په زمانه کې یو سړی د انسانانو سره خیرخواهي وکړي او د الله په نوم باندې څه ادا کړي، نو هغه ته الله تعالی د شرک په زمانه کې دومره لوی مرتبه ورکړي چې اسلام قبول کو، نو مسلمان ته به څومره مرتبه ورکړي؟ مسلمان ته به خو ډېره زیاته مرتبه ورکړي. او بیا هغه وفرمیل چې زه به د اسلام په دې دور کې هم سل خان او سل غلامان وینځي آزادوم. سلو خان او سل غلامان وینځي څه کړه آزاد که غریب شو. چې غریب شو نبی علیہ السلام ته راغی ورته یا رسول الله مالا سره که نه اوس نه ورته ویل ښه واخله. خو بیا ورته ویل حکیمه ته پته را چې ان هذه الدنیا حلوة خضرة، دا دنیا نه ده، دا شنه ده، دا خوږه ده. هسې نه چې دا کم خلک چندې کوي څه کوي چې چېرته دوی چې کوم لیوني نه شي پاګلان نه شي ګورې معبود ته جوړ نه کړي. ځکه هغه ته وویل تا خرچه وکړه خو ګورې بیا معبود ته جوړ نه کړي. وایي دا دنیا سره دا شنه ده او دا خوږه ده. که دا تا په استغنا النفس سره واخېستله چې خپل ځان دې بې پروا ساتلو، بس همیشه دپاره به کامیابي خوشحاله وي. او که تا په دې کې حرص شوق لالچ معبود دې ته جوړ کړو نو بس ذلیله به یې. او بیا ورته چې حکیمه سوال چېرته مه کوه. سوال ډېر خوښه شی دی. سوال خوښه شی دی یا رسول الله. وایي یا رسول الله یاد ساته زما در سره دا لوز دی چې زه به د نن نه بعد لا ارزو د چا نه به هېڅ شی معمولي شی نه کمو. یاره داسې قول او پیل او سړی حیران شي. موږ ټول توبه غرت ته لیو، توبه ده او توبه ده او توبه ده، بیا د هېڅ هم نه یو. خلک په قرآن باندې لاس کېږي سبا چې کوم دی نارامېتوبونه کوي. خلک چې کوم دی د جرګې مخې ته چې کوم دی نو خبره وکړي چې هلکه بس زما توبه ده او سبا له بیا کوي. لیکن هغه خلک سړی وګوري واقعي چې خلکو ځکه د قرآن رجال ویلي، رجال رجال لا تلهیهم تجاره، رجال سړي دي سړي. صحابه ورته دا سړي دي، دا سړي ورته ولې ویل چې واقعي سړي و. نا ورته یا رسول الله نن نه بعد به چا څه نه کوو. یو ځل پاس باندې سور شو چابک تی کوز پاتې شوی. علامه عیني نقل کوي عمدة القاري کې یو کس رامنډه چابک یې ولکو نه راکوشو ما د نبي علیه السلام سره لوز کړی، چابک یې په خپله واغېستو ولاړ، خپلې جامې په خپله وینځه، خوراک څښاک ځان نه په خپله راله، کور کې څوک چاته مطالبه نه کوي مال اوبه راکړه، بس په خپله ځي اوبه راوي، خوراک رالي. دقه شانتې روان دی. بیت المال لاغې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه بې شماره مال جمع شو. ورته مال دی والا مال دی والا مالونه نشته نرم. د عمر فاروق زمانه راله مال دومره حد ته ورسېدو چې بیت المال کې ځای کم شو. جماعت کې خلک راغونډ کړه، حکیم یې راوستلو. حکیم دا مال دی ستا، په دې باندې ته سوالګری نه یې، دا ستا حق دی. او ورته چې نه اخلم، هېڅ شی نه الم. نو په دې څه وکړو؟ ویل ما ته اجازت دی چاله ورکړې، بس زما نه دی، تا ته اجازت دی امیر المؤمنین چا ته ورکړې. خلکو ته خلکو تاسو به دې ګواه شئ حکیم خپل حق نه لي، مجبورن زه به تقسیموم، مجبورن تقسیم کوم. دغه شان دنیا نه لاړ. ولیکن نبی علیہ السلام د لوز مطابق زندگی تیروله، لوز یې ورسره کړه، بیا داسې نه کوله. لہذا په دې کې سره برکات راځي. وما انفقت، نبی علیہ السلام فرمایي هر سحر دو پرشتې ښکته دي دنیا ته راځي. په دې باندې مامور دي. یو پرشته اعلان کوي، یو ملائک اعلان کوي، سوی یا الله څوک چې خرچه کوي هغې له بدل ورکړه، څوک چې خرچه کوي هغې له بدل ورکړه، او څوک چې کنجوسي کوي د هغې مال طلب کړه، ختم یې کړه، د هغې مال طلب کړه او دا ختم کړه. دا روزانه راځي. نو په دې وجه باندې چې کله ته خرچه کې دا یو برکت دی. ځکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي، حدیث قدسی دی، یا ابن آدم انفق، اے بنی آدم خرچې کوه
انفق علیک تا باندې خرچه وکړي شي. انفق علیک خرج کوه پتا باندې خرچه وکړي شي. د دې وجه خپل مال چې کوم دی نو دا مه هلاک کوه. زکات چې کله مال کې پاتې شي مال هلاکیږي. امام بزار نقل کړي د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها حدیث دی ما خالت الزکات مالا قط الا اهلكت. په مال کې چې کوم دی معمولی غوندې شی د زکات نه پاتې کیږي مگر زکات دغه مال چې کوم ټول خلط مل دا تبا کوي غر کوي. او بل حدیث کې دینار راغلی درهم راغلی دی 1 روپۍ چې کوم دی په مال د زکات کې پاتې شي نو یا مال د زکات تر شي ور دوه معنی دي. یو سړی دی هغه صاحب نصاب دی مالدار دی زکات اخلي دغه مال ته زکات راغی نظر مالم برباد شو ټول. خو یو سړی دی صاحب نصاب دی د په مال کې چې کوم دی 1 روپۍ زکات پاتې شو نه د مالم ورک شو. د سمو یو سړی خو مالدار دی زکاتونه اخلي مالدار زکات نه لري په دې وجه باندې یو سړی ته یقیني معلوم دی چې دا سره دا صاحب غریب دی محتاج دی قرضدار دی بل څه مسله دا ورته داغه تاسو مکوا. لیکن چې تاسو معلومات نشته نو دا یاد ساتئ دا کوم خلک صادري خوري زبرګ میاشت روانه ده او په تندو باندې بچی نو نفرت نه پیدا کوي. ها دا مدارس دي دا بل څه باندې چلیږي هم دا چلیږي او نور هغه په شو کار پېښه معتمم پوښاو ناظم پوښاو کار پوښه کارم خوري دی الله پوښاو د الله سپېړه پوښه چې بس وਹੀ به لیکن تاسو سره سکار نشته. په دې وجه باندې دا میاشت روانه ده په دې کې چې خره پوره تعاون چې کوم دی کوي کار سوکي دوه کسان دي 3 5 شپږي د دې حکومت لپاره خو مدارس بهترین یو سلسله ده ورته تاسو پته را امامان دل پیدا کوي او قاضیان دل پیدا کوي او ادیبان دل پیدا کوي او مفتیان دل پیدا کوي او د جګړو ختمون کې دل پیدا کوي او د صلح خلق دل پیدا کوي. لیکن تاسو وايي هغه باندې 100 روپۍ حکومت لګول 1 روپۍ په حکومت نه لګي 1 روپۍ دا واحد چې کوم دین یو طریقه کار دی د تعلیم دا یو تنظیم دی تعلیم چې په حکومت باندې بوج نه لري په حکومت باندې بوج نه لري. نور هسپتال بوج دی هسپتال خو 1 کروڑ روپۍ راشي 50 لک به ډاکټران چې دوا نظام به وي ها خرڅي او را خرڅي بوج دی ټول بوج دی هر شي چې راځي دا تیر شي حکومت تاسو چل کړهو چې را دې سکولون تبا پیسې راتلې دا ډول سنگار د پاره خلکو بزان لوالي ها وسنه سجګ مده نو هغه پسې څوک منیټر سے پسې ګرځینو هغه شیزونه سو لګیدل نو ټول خلک کوي دي. لیکن دا خلک چې کومه غره دا بوج نه دي ته بوج مو وای ځکه بوج نه رسانه په زور نه لري ستانه په زور نه لري کنه خو بهر تا صدر چې کومه سړی خور کړه دي طالب دی بل څوک دی ته ورلې بس ردی ومنله هغه ته دی پیسې ورواچولې ردی ونه منله بس یې وته سبوج خو جوړ نه شو نه تاسو چې کوم دینو چغه وباسي چې لکه د مړی نه نشي ګریوان نشي خامخا پیسې باچي او په اخري هفته کې کوم دی په رجب کې به چنده کوو په زور بدل نه اخلو لیکن نور چې دا ملمنه راځي اخري باندې په زور نه دي ها اخبار صادره خور کړنه طبيعت ما خراب وي په دې باندې برګم یاشم را روانه ده اوس نو شروع شوې دي مدارس سواله براغلي دا رشته ده او خبر پور تعاون ور کوي خو یو خبره یاد ساتئ زکات ور کوي او ورته وای زکات کی ملکیت او قبض شرط ده زکات په گزارای نه او تبا ضرور د زکات دي دا روپۍ سي زکات دي او دا په زکات کې کنه تقبض کا قبول کا او هغه دا په کار دي چې دا په بلډینګ نه لګي په جمعات نه لګي په لاري کوسي نه لګي او دا چې په بلډینګ باندې لګي دا په شخص لګي شخص به مالک کوي. نو یو گزارل چې کوم مکه وي یو کس ماته ویل مولانا صاحب چاته پوسو کو او ورته ویل چې زما سره زکات ده وای دې سین ته واچوا او څنګه سین ته واچوا سین کې الله مخلوق نشته مال زناور زوی ته پته نو چې دا پچا باندې کیږي معشوم زکات چې کوم نه شي قبض کولای داغه د پاره به عامل قبض کوي دا پته نشي داغه د پاره به محتمم او ناظم هغه قبض کوي داغه د پاره یو نگران به هغه قبض کوي چرسی پوډری له زکات نه ورکه لیونی له زکات نه ورکه دا ته چويلي د لیونو هسپتال له چورکین آل دې سوق نگرانی هغه له ورکه ته بلار باندې روان یو لیونی روان ته ول زکات ورکه زکات ته ونه شو معشوم له زکات ورکو زکات ته ورنه شو د په خوا کې پیسې کې خو د زکات ته ونه شو ان که بجب کې دول کې خو د بیا څه کېدل شي زکات ونه شو لیونو له بنور کې دا وی یو تنظیمي هغه به ورکه هسپتال دغه وسوک مشر هغه له ورکه به پیلګي ځکه دې پیګ نه دماغ کار نه کوي نو په زکات کې ملکیت او قبض شرط ته نو لہذا صرف دومره کار کوي چې ورته یو سړی ته معلوم دی چې دا غریب دی بیا هغه ته ضرورت هم نشته د بیان خو یو سړی نه دی معلوم
او شک ته بیا غل چې دین ورکو ته چې دا زکات ته دا زکات کې واخله گزاره ما دا زکات ته به قبض کی بس آپ یو شکار پېښتا کار چې سر تور رسیدلو د دې ونیا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې چا په مال کې نبی علیہ السلام فرمایي معمولی شی د زکات پاتې شو معمولی شی د زکات ته دا پکې راغې دا ټول مال چې کنه داسې شو دا غنده شو دا ټول مال چې کنه دا به برکت شو دا هلاک کوي دا مال سکو دا هلاک داغه د وجنه باران چې کوم ده د زکاتونو په وجه باندې باران نه کیږي یو ځل تب خو به چیرې باران نه کیږي ته قات سالي نبی علیہ السلام فرمایي چې نه باران قات سالي دې تجواز نه وي چې باران نه کیږي قات سالي دې ته وي چې باران کیږي دوه د قات سالي وي باران نه کیږي ټول هر څه تباشي باران شروع شي نه ودرېږي بس رواني 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 ټول پټي چې کوم ده نه جبشي ونی بوټي خراب شي فصلونه خراب شي آبادی چې راوړي کې دې تم قات سالي وي دغم قهر دی دغم قهر دی او دا مطلب نه چې د باران سمو شو نو ته چې لکه د کارو شو زموږ خيونه تخنه پر ځان د سوچو کې سبدي کړي نورم څه کړي په بل طریقه به عذاب راځي بیا نس ضروري خو نه یو طریقه ده نور طریقې لري بلا طریقې دي په بل طریقه باندې بسرا شي عذاب براشي لہذا نبی علیہ السلام فرمایي کزا کنس چې کوم ده یو ځل ناس دې ډډه لګولې ده کعبه شریفي کې ناس ده ځان سره نبی علیہ السلام فرمایل چې هلاک شو خلق چې هغه اکثرون دي اکثرون صحابي ته پوښتنه یا رسول الله اکثرون څوک دي کم خلق ته چې مالونه ډېرای اور دې داغه خلق ته چې دوی زکات نه ورکوي دوی سنور کې زکات نه ورکوي چې کله زکات ورکي بس دا اکثرون نه دي د سره په کرباو روپے ور سره دي بالکل پاکي دي د سره ډیر مال ور سره دی خو چې زکات ادا کو پدې کې حرام نه دی غلي پر دې حق چې نه راغله بس دا پاک دی وما منع قوم زکات اموالهم الا من القطر من السماء کم خلک چې زکات منی کوي پاغو باندې قحط سالی راځي یا باران بنشي یا باران زیات شي څوک چې زکات نور کوي والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم سورۃ توبه آیت نمبر 34 کې الله فرمایي یو سړی خزانه جمع کوي زکات نور کوي در پر سره عذاب دردناک ته عذاب دردناک د دې ونه حدیث کراځي ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامه صبحت له صفائح من النار یو سړی هغه سره سپینځر ور سره دي روپیا شرپې ور سره دي دا کاغذونه دي د دې نه با د وسپنو تختی جوړ شي زکات نه ادا کوي جهنم په اور کې ودا تختی شي دا به ګرم شي او دا په داخله کېږي په یو کو به جبینه وجنبه وظهره د اړخونه د شاګانی د املا د تندې دا په داخله کېږي او کلما بردت اعيدت له في يوم كان مقدار 50000 سنه چې کله یخ شي دوباره به ګرم کی پاغه ورځ کې 50000 کاله داغي اندازه ده حتی يقضى بين العباد تر دې د بندګانو مېز کې فیصله وشي یا جنت تلاړ شي یا جهنم تلاړ شي وقال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه سورۃ آل عمران کې الله فرمایي وای کوم خلکو چې الله مال ورکړي دي کنجوسان دي بخیلان دي بخیل سره د الله بدی شي نبی علیہ السلام فرمایي سخی سره چې دا جنت ته نږدې دي دا الله ته نږدې دي دا انسانانو ته نږدې دي الله رحمت ته نږدې دي جهنم نه بعید دي لري دي او کنجوس دا جهنم ته نږدې دي شیطان ته نږدې دي د خلقو نه لري دي د الله نه لري دي د الله د رحمت نه لري دي د الله قهر او عذاب ته نږدې دي کنجوس سره د الله تعالی نه دی خو په صحابو کې کنجوسان نو ټول سخیان ټول سخیان په پیغمبرانو کې کنجوسان چې کوم نه تیر شوی ټول پیغمبران چې کوم دي سو دا سخیانو د دې وجه پیغمبران چې کله وفات کېدل میراث پینو ان الانبیاء لا يورثوا دينهم ولا دینارا پیغمبران روپے اشرفین پر خدای ولې د سخیانو سخاوت به صحیح بخاری نقل کوي چې کله نبی علی السلام بیمار شو نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ته فرمایي چې التی شپږ یا و درهم پراته دي هغه ورکا ال نبی علیہ السلام ته تکلیف زیات شو امهات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې دغه هغه داغه په غم کې و سوالې ته پوسو کو تا روپے ورکړي دي ناغه ورته یا رسول الله ما خو نه دي ورکړي ما نه بس هیر شوي ستاسو تکلیف زیات هغه ورته له ستاسو خو خدا چې پیغمبر دی پاتې او خلک تیرا شوی دي پیغمبر په کور کې روپے شپې پرتی دي ها تاواله شبا دلریکا دا ورکا زګه چې الله تعالی چې کوم دینو سخی سره خوخته کنجوس سره نه خوخيږي
سخی سړی چې کوم دی د ټول هر څه چې الله برابر په داسې ځای کې په داسې وخت کې الله تعالی د امداد او تعاون کوي چې بالکل ټول امدادونه هر څه ختم شي. او دا چې شمدید خبرې دي د خلکو سره شته، هغه خلکو نه تاسو کوي چې کوم خلک چې کوم دي نه لله فی الله سخیان دي، ریاکار نه دي. بعض سخیان خو دې دي چې ادنم د ریاکارۍ لپاره سخاوت کوي. دومره مال سره نن می دومره ولګو نه وی لګي کنه ملګاو کنه جب کې کېږي غوټي ولا ورته. ها سخاوت کې خو د لله د لپاره کوه، من او عذاب کې منی، ریاکاری به پکې نه. بیا دا په دې ټایم کې سړی په کار راشي، سړی حیران شي کدل دې په کار رانه شي، آخرت کې په کار راځي. لیکن په دنیا کې په داسې ځګونو کې چې هغه ذلت او رسوایی ځګی راشي، یو دم الله تعالی د عزت ورکړي د ذلت او رسوایی د ژوندۍ نه او د محتاج ژوندۍ نه. خو رسول الله پناه غوښتلې ده په هغه ټایم کې الله تعالی دله په دې باندې پناه ورکړي، دله چې کوم دی عزت ورکړي، د هغې نه بچ کړي. نو ځکه فرمایي چې په هغه ورځ باندې نن خو ته بخل کې ته دا د ما دپاره ښه دی، خو لیکن دا ستا دپاره سره دا بد دی. او بیا هغه خلک د حرامو د حلالو تمیز نه کوي، نو هغه بیا غر خلک دي. من اتى الله مالا فلم يؤدي زکاته مثل له شجاعا اقرا. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی دغه الله مال ورکړی دی زکات نه ورکوي، نو د درام مال به د قیامت په ورځ باندې یو نر مار ته جوړ چې اجدها او داغه به سوي له زبیبتانی، داغه پر سترګو رپاسه به یو دوه نښې وي یا په دې وښکو کې به یو دوه نښې وي. یطوقه یوم القیامه ثم یاخذ بلهزمتي، په دې مرۍ نه به تاو شي او بیا ولا دا وښکي ونیسي راکاږي به. ثم یقول انا مالک انا کنزک، ستا مال یم هغه مال چې ته زکات نه دی ورکړی، ستا کنز یم ستا خزانه مې تا د هغې نه مال نه دی ورکړی. که تا را دې نه هغه معمولي غوندې حق ادا کړی نن به داسې خبره نه ده. نو دا یاد ساتئ چا سره مال یې که نه پاکول پکار دي. وګوره دا خلک دا دنیا پخوا نه بچی په کار راتلو، نن سبا بچی خو د سر نه په کار نه راځي. ما تاسو ته مخکې ویلو که نه د یو سړي چې کوم دی د مال حساب هم کوو مړو، د هغه د مال حساب هم کوو مړو، نو د هغه لوڼه وي او زامنو نقدیات او ځمکې او د دې حساب شو. نو په نقدیاتو کې د یوې لور 98 لاکھ په 100 روپۍ چې کوم دی ورسېدی، او د زوی چې کوم دی دا څه کم 2 کروڑه ورسېدی. د یو زوی 4-5 کسان 2 کروڑه تقریبا، او د لور وایي څه کم 1 کروڑ روپۍ په نقدیاتو کې ورسېدی. او ځمکې خو پرېږده، نو هغه مور ویله، مور ناسته وه، هغې ویله چې ظالمانو هغه پلار هم چې د هر څه ګټلې دي، تاسو خو د پلار دپاره څه حصه پکې منتخب هم نه کړه. چېرې د پلار دپاره خو هم څه پکار دي که نه، ډېر مال یې ګټلی دی، ډېر څه پرې تاسو ته پاتې شو ستاسو دي، لیکن د هغې دپاره خو تاسو څه بالکل دغه ونه کړو. ډېر زیاته خلک ته په ژړا شو چې دا خو ټول تکلیفونه برداشت کړي. نو اوس غوږ کېده څومره مال یې مقرر کړو، زامنو 2 لک روپۍ ورکړه، لور 1 لک روپۍ ورکړه. دومره مال چې د هغه په نقدیاتو کې لور ته 98-97 لاکھ روپۍ ملاویږي، او زوی ته چې کوم دی نو څه کم 2 کروڑ روپۍ ملاویږي، لیکن د پلار دپاره چې دی نو د هغه په 1 کروڑ کې 1 لک روپۍ او د بل په 2 کروڑ روپو کې 2 لک روپۍ. خپل لاس باندې څه کوي، په خپل لاس، خپل زندګۍ باندې، په خپل ژوند باندې ځان له څه کوي. هیڅ څوک په چا بس هیڅ هم نه کوي، او نه ګورې چاته د اخلاص دوا کوي، قسم دې که دوا کوي. مونږ کوو ګورئ مه خفه کېږئ، مونږ د زړه د اخلاص کوو، تاسو پېژنو هم نه. هغه مونږ دوا ته د اخلاص سره وکړو، نور بچی د زړه د اخلاص سره دوام نه کوي. پلار ته کلونه تېر شي د پلار نه خبر هم نه دی چې زما پلار مړ و مور مې مړه وه، تکلیفونه برداشت کړي وو، شپه ورځ چې کوم دی هغې تکلیف برداشت کوو. هم په هر ټایم کې خپه که دی جاړي نو هم خپه. دا ماشومان چې کوم دی خلک دم له راوړي که نه، نو کله وایي داسې چل کوي، لاسونه وایي، کله داسې وایي، کله داسې، غریبانان یې خولې له راوستي. لیکن چې کله دی غټ شي نو دې ته دا پته هم نه لګي، دی وایي همدغه شانتې زه راغلی په تورو بریتو باندې دې دنیا ته، نه ما چې کوم څه تکلیف برداشت کړی دی او نه زما په وجه باندې د مور پلار ته څه تکلیف میلاو شوی دی. تاسو یاد ساتئ د مور پلار حقوق په دنیا کې څوک نشي پوره کولی، د الله تعالی حقوق څوک نشي پوره کولی، د مور پلار حقوق څوک نشي پوره کولی، د نبی علیه السلام چې کوم رحم کړی دی، احسان کړی دی، هغې حقوق هېڅ څوک نشي پوره کولی. شپه ورځ ته درود شریف د نبی علیه السلام چې دا حق سب ته نشي رسولی. د الله تعالی شپه ورځ ذکر کې، اذکار کې، عبادت کې د الله تعالی چې کوم نعمتونه د هغې شکرې نشي ادا کولی. او د مور پلار چې څه کړي دي تکلیفونه،
دا غي ته نشي کولای نعمت تا شکر نشي ادا کولای. عبد الله ابن عمر حافظ ابن کثیر نقل کوي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو سړی راغی، یو سړی چې کوم دین هغه خپل مور په شاکړې ثواب کوي او ورته جی ول دا زما مور ده او دا ما پوکه کړی دا بس په شاکړې مې ثواب کومه چې ماره دې حق پوره کو نو هغه ورته ویل چې عجیبه غوندي خبره ده تاسو په یو ثواب کې په شاکړې ده نه میاشتې ته په خېټه باندې ګرځولې 2 کال ته په ډوډه باندې ګرځولې او دا غینه علاوه د بلوغ پورې سکه د دې وخت پورې د باندې خپه کیږي خو بیا هم خپه چي حق نشه دا کوله خو بیا هم خپه چي چې ته د مور سره چې کومه دومره سلوک او دومره احسان کې یعنی ایسا منه چې سړی ورشي کنه دا مور پلار چې بوډاګان شي او دا فکر کوټ کې کنه زوی ورشي څه چل بوشي او دې پر لخپو باندې سلاس کیږي دا هغه رسول ته پوسو کې جاغه څومره خوشاله شي چې خاله ورشي سلام وکي بابا زرالم یا زلاړم مور زرالم لاړم څه ولور کی څه ولور نه کې لیکن اته خوشاله شي. نن سبا بچي ور ډېر زیات کنه دا څومره تباہ او غرق شي دا د مور پلار د دې بیا ادبي پوجي دي. بعضی خلک دا ځان ته چې کوم نیکان صالحان هغه مور پلار ته چې کوم ده خبره چې کوي نو دی ورته په خپل ځل کې ډېره خبره کوي لیکن په داسې انداز باندې وږي چې ته به حیران شې دا غزړه چې کوم ده خپکې نو تاسو وکړه او خو ګناه وګټله. نبی علیہ السلام خپل مور خو نه دلدري، نبی علیہ السلام خپل پلار نه دلدل، خو نبی علیہ السلام خپل رضاعي مور او رضاعي چې کوم خلکو ګناغه ور سره وداغه سره دومره مینه وا چې ځل نبی علیہ السلام حلیمه بیراله حلیمه او چې کله حلیمه به بډای را روانه ده لاټي چې کله ټکې را روانه نبی علیہ السلام وکړه دا خو بډای به حلیمه بیراله زره منډې کړې نبی علیہ السلام صادر دی او ورته خور کو پغې کې ونی ولا کینه یا رسول الله صحابه ته پوس کې دا سوکتا دا بډای به سوکت دومره قدر دومره عزت او تاسو نه پیژنې دا زما مور ده کنه دا خو حلیمه به ده زما رضاعي مور ده دومره مینه سره کوله دا غریزای مور سره دغه چې خپل مور نه د دې وجه نور بشماره چې داغه تعلق او فرضات کې کنه داغه به خیال ساتلو د الله د فاره د دې مور پلار قدر کوي عزت کوي وره دا نن سبا چې څومره حالات دي بچو ته جوړ دي کنه داغه وجمدارا چې او خیره د سره چې بچو سره خیره کوي د جبي خیره نه دا زړه چې درد شي کنه دا دردمن شي د دین یو چغه وزي یو چغه هغه ته نه اوري هغه پرشتیم نه اوري هغه پیریانم نه اوري هغه انسانان نه اوري لیکن د دې سينو مالک چې کوم دی نه هغه ته خبر شي د ما په صدور نه خو الله خبر دی دا زه درد وکي بس الته الله چې کوم دی په سره وکي الله تعالی دې مونږه بعد به جوړ کی لہذا معلومه پاکول پکار دي دا صفاکول پکار دي او په خپل ژوند باندې سکول پکار دي دا خپل ځان د پاره په دې ژوند باندې سکو د مرنه پس کوم دی نو دا توقع دا تمی دا مساتي سو په چا بسې سم نه کوي کسه کو ځان په خپل کو یا د صدقه جاریه پر خودل پکار دي چې سړی وفاسی او څوک غواړي کنه غواړي اب رواني لګس پر کدا جمعه جوړل په دې جمعه کې چا خرچه کړی ده اوس په دې جمعه کې خلک منځونه کوي کله د زړه غواړي کنه غواړي لیکن چا به کې لله بالله خرچه کړل د الله د رضا لپاره هغه د سلسله روانه ده هغه سلسله روانه ده دې نه غواړي زنه غواړم دې نه غواړي تنه غواړي هیڅ څوک نه غواړي چې پلان کې دې ثواب رسیږي لیکن هغه ته ثواب روان دي دا سي صدقه جاریه کول پکار دی بیا چې څوک غواړي او کنه غواړي په تاسو ثواب سوي دا جاری وي الله تعالی دې موږ معاف کړي او الله تعالی دې زموږ په مالونو کې خیر او برکت واچي الله دې موږ زړه سخیار کړي دې کینی بغض او کنجوسی او نفرتونه الله تعالی وباسي ومالین البلاغ